زمون خان صاحب تاسو ته 2018 الیکشن کې دا ویلو دا زمون دپاره څه غټه خبره نه ده څه نوي نه ده خان صاحب دا ویلو چې کله زما حکومت راشي نو دا ټولې پارټۍ به زما خلاف راغونډېږي او نن هغه خبره د هغه سچ ثابت شوه هغه شانتیمن وان ثابت شوه که د داري بازو پارټۍ دي که اسلامي اسلامي وایي هغه پارټۍ دي که سیکولر پارټۍ دي ټول په یو پلیټفارم باندې ناست دي انشاءالله دا تحریک د شروع کېدو نه مخکې دا ناکامه دی څنګه چې په روز کال په اکتوبر کې د دوی یو تحریک و د مولانا صاحب او دا ټولې پارټۍ پکې وي په بریکوټ کې هم دغه شانتې یو غټه جلسه کړې وه په هغه د هغې نه یو ورځ مخکې او ما تاسو ته دا ویلي وو چې د دوی دا تحریک انشاءالله په میاشت کې دنده دنده به ختمېږي تاسو ته پته وه 15 ورځې درنه وکړه او په 15مه ورځ باندې یعنې شپې نیمه نه وه تېره کړې او ټول ډبلي تړلي او کور ته روان وو تاسو ته پته ده دغه شانتې 15 ورځې 14 ورځې یې پوره کړي او هغه تحریک د دوی ختم کړی و د هغې وجه دا وه چې ټول دا د یو بل خلاف خلک دي کله چې دوی سټیټ ته وخته د یو جنډه ویولې چې دا یو 10 جنډې دي دا بل 15 جنډې دي دا بل 15 جنډې دي نو دوه ته کې بیا په دوی چل کېدو چې دا کریډټ خو 15 جنډو والا واغېستو نو د دې وجه دا هغه احتیاط دی چې دا فطري احتیاط نه دی نو انشاءالله دا منطقي انجام ته رسېدلی دی د شروع کېدو نه مخکې د دوی اتحاد چې کوم دی د دوی تحریک چې کوم دی هغه ختم شوی دی عوام هم د دوی تعقیب کتلی دی نن چې کوم سړی د اسلام دپاره د اسلام په نوم باندې ووټ غوښتو تاسو ته پته د مولانا صاحب ټول وګړي د اسلام په نوم غوښتي که نه د کتاب نه موږ ته قرآن جوړ کړی و که نه موږ ته د کتاب باندې چې په مهر نه لګولو باندې موږ ته یې دوزخ وو که نه په موږ یې د دوزخ پیپې لګولې که نه هغه سړی نن راغلی دی او هغه نن د غلو مشري کوي هغه نن د غلو سربراهي کوي هغه د غلو د تحریک مشري کوي زه خاریان دا یم چې د دې سړي په دماغو کې څه دي او یا که دا ټول د پاکستان عوام چې دی دا ټول عوام د ده خره ښکاري یا به د انسانان نه ښکاري یا به د بېشعوره ښکاري د پاکستان عوام او بیا خاص کر د KPK عوام او خو زموږ په شانتي سیاستدانان لبئ او خو زموږ په شانتي سیاستدانان چې دی هغو ته خونې ښیي نو دی زه خاریان دا یم د ده دا مطلب دی چې یاره زه به دا خلک بیا زتو ګټم خو دا خو ټوله دنیا ته پته ده د دوی چې کوم د دې د پارټۍ سره تعلق ساتي هغو ته هم پته ده چې یاره د غلو د تحریک مشري زموږ په مشر اخیستې ده هغوی ډیبیټ کولی دي شي ځکه هغه خلک راوځي نه هغو سره ولې هغو ته پته ده چې مونږ که فرض کله وځو دا عوام مونږ ته په مخ باندې څپېړه راکوي نو دوستانو انشاءالله د دې خلکو چې دی هېڅ تحریک مالک نشته صرف او صرف دوی د عمران خان خلاف راغونډ شوي دوی صرف د تحریک انصاف د حکومت خلاف راغونډ شوي دوی صرف د طلاقۍ دشمنان دي دوی صرف د خوشحالۍ دشمنان دي دوی صرف د دې بچو د مستقبل دشمنان دي او انشاءالله مونږ به دا خلک ستاسو د طلاقۍ چې کوم رقاوټ جوړېږي په طلاقۍ کې انشاءالله دې ته نه پرېږدو که هغه په اسمبلۍ کې لګیا دي که هغه په سړکونو کې لګیا دي انشاءالله تاسو به ترقي کوئ تاسو ته الله پاک داسې یو لیډر درکړی دی چې هغه نن در په در باندې ګرځي هغه نن ملک په ملک باندې ګرځي دا چې د چا ذمهواري وه چا د اسلام په نوم ووټ اخیستو د اسلام د تحفظ لپاره هغه ګرځي د اسلام د پرمختګ لپاره هغه ګرځي د اسلام د چتوالي لپاره هغه ګرځي او نن هغه د اسلام نوم اخلي هغه نن د نبي علیه السلام د سیرت باندې شل منټه خبرې کوي هغه نن په دهشتګردۍ باندې خبرې کوي چې زما قوم دهشتګرد نه دی زما قوم ټول مسلمانان دي او اسلام چې دی د امن او د سلامتیا درس ورکوي نو هغه نن ټول یورپ هغه نن ټول کفار هغه نن ټول یهود او نصارا په دغې د نبي علیه السلام په میشن باندې پوه کوي او هغه په ټوله دنیا کې د مدینې د ریاست خبره کوي دا خلک وایي که نه چې دا ټول یاسې ګپ دي او پلانکی دی او ډینګی دی نو ماته ووایه د UN په سټیټ باندې او د هغې په اسمبلۍ کې د نبي علیه السلام د مدینې د ریاست خبره کول دا څه معمولي خبره ده تو خو هلته کلمه هم نه شو ویلی ویلی شو کلمه د ضیاءالحق نه علاوه هلته کې چا کلمه نه ده ویلي نه یې شو ویلی کلمه نن عمران خان په UN کې خطاب کوي که هغه 56 منټ خطاب کړی دی 40 منټ هغه د نبي علیه السلام په سیرت باندې خبره کړې ده